औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरू शागिर्दानो तاسو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د کلاس 9 بیولوژي د سر نه شروع کړې وه. د کلاس 9 په بیولوژي کې موږ تقریبا 11 لیکچر یې اپلوډ کړي دي. نن ان شاء الله لیکچر نمبر 12 چې کوم ریکن اپلوډ کوو. په 11 موږ چې 11 نمبر کوم لیکچر اپلوډ کړو نو هغه موږ بحث شروع کړو د بیولوژي د لینکیج په اړه کې. نن زموږ سره 12 نمبر لیکچر دی د 9th په بیولوژي کې په چپټر نمبر 1 کې. زموږ سره کلاس 9 بیولوژي دا چپټر نمبر 1 دی انټروډکشن ټو بیولوژي. لیکچر نمبر 12 دی لیکچر نمبر 12 نمبر لیکچر دی بایو جیوګرافي. بایو جیوګرافي نن زموږ سره د 9 په بیولوژي کې 12 نمبر لیکچر دی. موږ په بایو جیوګرافي باندې ان شاء الله په ډیټیل باندې بحث کوو. بایو جیوګرافي څه ته وایي؟ نو که تاسو سوچ وکړئ نو د بایو جیوګرافي د الفاظ اصل کې د 3 الفاظو نه جوړ دی، 3 ورډ نه جوړ دی. یو زموږ سره چې کوم دی کنه زموږ سره دی بایو، او تاسو ته پته ده چې په ګریک زبان کې بایو ویلی شي لایف ته. بل چې کوم دی کنه زموږ سره الفاظ دی جیو، او جیو چې کوم دی کنه دا اصل کې ویلی شي ارت ته، ځمکې ته. او 3 نمبر زموږ سره کوم الفاظ دی هغه زموږ سره دی ګرافي، او ګرافي چې کوم دی کنه اصل کې ویلی شي ټورایټ لیکلو ته. لیکن دلته د ګرافي نه مطلب چې کوم دی کنه موږ ته مطلب اخلو ډیسټریبیوشن. ډیسټریبیوشن نه مطلب دا سپریډ خورېدل چې کوم دی کنه موږ ساخلو مطلب تی اخلو. نو د بایو جیوګرافي ډیفینیشن موږ داسې کولی شو: the study of occurrence and distribution of different species of living organism in different region of the world are called biogeography. مطلب دا دی چې د بایوجیوګرافي زموږ سره د بیولوژي هغه یو برانچ دی یا هغه یو لینکیج دی چې په کوم کې مونږ د جاندار سیزونو مختلف قسم سپیشیز سټډي کوو. د دې مختلف قسم سپیشیز چې کوم ریکن دا په کوم ځای کې پیدا کیږي او په کوم ځای کې چې کوم ریکن د دې مونږ تقسیمېدل سټډي کوو د دنیا په مختلف قسم علاقو کې، د دنیا په مختلف قسم ریجن کې. که فرض که دا خبرې مونږ سټډي کوو that is called biogeography. مطلب دا دی چې بایوجیوګرافي زموږ سره د بیولوژي هغه یو لینکیج دی چې په کوم کې مونږ د جاندار سیزونو مختلف قسم چې کوم سپیشیز دي د هغې مونږ اکرن سټډي کوو، مین دا پیدا کیږي چېرته، او بیا د هغې ډسټریبیوشن سټډي کوو، د هغې تقسیمېدل سټډي کوو د دنیا په مختلف قسم علاقو کې، د دنیا په مختلف قسم ریجن کې. که فرض که دا خبرې مونږ په یو پلان کې سټډي کوو that is called biogeography ورته مونږ وایو. لکه د دې مثال به چې کوم دی که د اگزامپل به مونږ واخلو. که تاسو سوچ کړئ polar bear is only found in the Arctic tundra and Anopheles mosquito are found in the damp subtropical area. که تاسو خیال کړئ نو زموږ سره چې د واورو کمبیلې دي هغه صرف په افریقا کې یا مطلب په هغه ځای کې پاتې کېږي چې په کوم ځای کې واوره وي. یا دې نه علاوه چې کوم دی که نه زموږ سره چې کوم اناپلس کوم ماسکیټو د ملیریا چې کوم ماش دی نو هغه زموږ سره په ګنده ځایونو کې چې کوم څه کېږي دا پیدا کېږي. نو دا ولې چې کوم دی که نه په دنیا په مختلف قسم ځایونو کې چې کوم دی که نه دا زموږ سره ډسټریبیوشن شوی، دا زموږ سره تقسیم شوي دي. نو که فرض که دا خبرې موږ په برانچ کې سټډي کوو that is called biogeography ورته موږ وایو. د بایو جیوګرافي چې کوم دی که نه موږ به لږ ایکسپلینیشن به وکړو، وضاحت به وکړو. د دې وضاحت یې داسې دی چې کله ساینټسټو زموږ سره د انیمل ډسټریبیوشن سټډي کوي، مطلب دا دی چې د انیمل د دنیا په مختلف قسم ځایونو کې پیدا کیږي، په مختلف قسم ریجن کې پیدا کیږي. نو ساینټسټ چې کوم دی که نه د دې خبرې انویسټیګیشن کوي، د دې خبرې چې کوم دی که نه تحقیق کوي چې یاره پولر بیر چې کوم دی که نه ولې په واوره کې پاتې کیږي، یاره دې نه علاوه چې د ملیریا کوم ماش دا په ګنده ځایونو کې چې کوم دی که نه ولې پاتې کیږي. نو ساینټسټ د دې خبرې څه کوي؟ د خبرې انویسټیګیشن کوي. ساینټسټ د دې خبرې انویسټیګیشن ولې کوي؟ ساینټسټ د دې خبرې تحقیق ولې کوي؟ ساینټسټ چې کوم دی که نه د انیملز د دنیا په مختلف قسم ریجن کې چې کوم دی که نه د ډسټریبیوشن ولې کوي، دا ولې سټډي کوي؟ نو د هغې بنیادی وجه دا ده چې بعضې داسې ډیزیز دي چې هغې ته موږ انیمل بورن ډیزیز ورته موږ یا ورته موږ زونیټک ډیزیز ورته موږ وایو. هغه ډیزیز چې کم د انسانانو د کم د ځناورو نه انسانانو ته لګي. نو
نو دغه ډیزیز په باره کې چې کوم دی کنه معلومات حاصلول د بایو جیوګرافي په بنیاد باندې زموږ سره څه کېږي دا زموږ سره کېږي یا د انویسټیګیشن چې کوم دی کنه کېږي دا بایو جیوګرافي بیس باندې کېږي یا د دې نه علاوه زموږ سره چې ریر کم سپیشیز دي قیمتي زموږ سره کم انیملز دي نو د هغې پریزرویشن کول د هغې محفوظیه کول دا د بایو جیوګرافي والا کار دی ځکه چې دغه ریر چې کوم سپیشیز دي د قیمتي چې کوم سپیشیز دي د هغې موږ ته څه د هغې موږ ته یو خاص قسمه سره ضرورت دی دا موږ هم په څه کې سټډي کوو دا موږ په بایو جیوګرافي سټډي کوو او بایو جیوګرافي والا چې کوم دی کنه دا خبره هم سټډي کوي چې یو ارګانیزم د چې کوم دی کنه په کوم ځای کې کلایمټیک کم چینج راځي د هغې آب و هوا چینج کېږي هغې ته کوم د خوراک ضرورت دی مطلب دا دی چې د انیمل ته د انیمل ته د کوم څیزونو ضرورت دی که فرض کړه د آب و هوا د خوراک د هغې چې ورته څه ایشو راځي څه نقصان راځي نو دا ټول چې کوم دی کنه دا څوک سټډي کوي دا بایو جیوګرافي والا سټډي کوي نو بایو جیوګرافي چې کوم دی کنه زموږ سره د بایولوژي هغه یو لینکیج دی یا هغه یو فیلډ یا هغه یو برانچ دی چې په کوم کې مونږه د جاندار څیزونو په کوم کې مونږه د جاندار څیزونو مختلف قسم سپیشیز د دې اکرنس دا په کوم ځای کې پاتې کېږي په کوم ځای کې پیدا کېږي دا په کوم ځای کې تقسیم شوي دي د دنیا په مختلف قسم علاقو کې پراته دي که فرض کړه دا مونږ سټډي کوو دیټ از کالډ بایو جیوګرافي ورته مونږه وایو د بایولوژي مونږه چې کوم لینکیج و بایو جیوګرافي مونږه وویله بیا ورپسې چې کوم لینکیج دی د بایولوژي نو هغه زموږ سره دی بایو سټیسټکس آر بایومیټري آر بایو میتھمیټکس دا زموږ سره چې کوم دی کنه بل ورپسې ټاپک دی نو بایومیټري آر بایو میتھمیټکس آر یا بایو سټیسټکس څه ته وایي نو د ډیفینیشن مونږ داسې کولی شو د سټډي آف بایولوژیکل پروسیس using statistical or mathematical techniques and tools are called biostatistics or biometry or या biomathematics मतलब دا دی چې بایوسټیسټک یا بایومیتھمیټکس یا بایومیټري زموږ سره د بایولوژي هغه یو برانچ دی یا هغه یو لینکیج دی چې په کوم کې مونږه بایولوژیکل پروسس سټډي کوو بایولوژیکل پروسس سټډي کوو لیکن په دې بایولوژیکل پروسس مونږه سټډي کوو لیکن په دې کې چې کوم مونږه په دې کې چې کوم ټولز دي کوم سامان دی او کوم اصول دي دا به کې مونږه د میتھمیټکس سټډي کوو یا به کې دا مونږه د سټیټ سټډي کوو دیټ از کالډ بایو سټیسټکس ورته مونږه وایو مطلب بایو سټیسټکس زموږ سره د بایولوژي هغه یو برانچ دی یا هغه یو فیلډ یا هغه یو لینکیج دی چې په کوم کې مونږه بایولوژیکل پروسس سټډي کوو لیکن د دې بایولوژیکل پروسس سره سره چې کوم لري کنه چې د میتھمیټکس کم ټولز دي کم سامان دي او کم اصول دي دا د بایولوژیکل پروسس د لپاره چې کوم لري کنه کفرس کوم مونږه سټډي کوو دیټ از کالډ بایو سټیسټکس آر یا بایومیټري آر یا بایو میتھمیټکس ورته مونږه وایو د دې اگزامپل چې کوم لري کنه زموږ سره دا دی After experimental work, the collected data is analyzed by applying certain rules of statistics or mathematics. مطلب دا دی چې کله یو بایولوژیسټ او کله یو بایولوژي والا هغه زموږ سره یو ایکسپریمنٹ وکړي یو ریسرچ وکړي او دغه ریسرچ نه چې کوم دی کنه پس د ریسرچ نه پس چې کوم دی کنه دی دا ډیټا کلیکټ دا ډیټا چې کوم دی کنه دی اکټ کړه نو که فرض که دا ډیټا کلیکشن دا کوي نو فدې کې زموږ سره چې کوم رولز دي کوم اصول دي نو فدې کې بعضي اصول چې کوم دی کنه دا به کې مونږ د میتھمیټکس کو دا اپلای کوو یا که فرض که مونږ ډیټا چې کوم دی کنه دا مونږ راوباسو دا مونږ د میتھمیټکس په رول باندې کوو نو مطلب د زموږ سره شو ایگزامپل شو مطلب دا بایو سټیسټک زموږ سره د بایولوژي یا زموږ سره د بایولوژي هغه فیلډ دی یا هغه یو برانچ دی چې په کوم کې مونږ بایولوژیکل پروسس سټډي کوو او د بایولوژیکل پروسس چې کوم دی کنه مونږ سټډي کوو لیکن په دې کې مونږ اصول او ټیکنیکس او چې کوم اوزار د کوم سامان دا به کې مونږ د میتھمیټکس یا به کې مونږ د سټیسټکس کو دا استعمالو دیټ از کالډ بایو سټیسټک او ایگزامپل ودا شي چې کله مونږ ایکسپریمنٹ وکړو بایولوژیسټ ایکسپریمنٹ کوي دا غي نه پس چې هغه کوم ډیټا کلیکټ کوي نو په دې کې چې کوم لري کنه اصول به کې فالو کیږي د چا د سټیټس بیا زموږ سره چې کوم لري کنه ایکسپلینیشن دی دا خبر یاد ساتئ چې بایو سټیسټک یا بایومیټري چې کوم لري کنه دا زموږ سره یو وایډ رینج والا ټاپک دی مطلب ډیر وسیع چې کوم لري کنه زموږ سره دا زموږ سره یو فیلډ دی لیکن تاسو خیال کړئ
کله ناکله چې کوم نه کنده بایو سټیټسټکس او دا بایومیټري چې کوم نه کنده زموږ سره کله ناکله انټرچینجبل استعمالېږي مطلب جدا جدا رټل زموږ سره کله ناکله جدا استعمالېږي تاسو خیال کړئ نو بایومیټري چې کوم نه کنه بایومیټري دا زموږ سره زیاتره چې کوم نه کنه استعمالېږي د اګریکلچر د لپاره د اګریکلچر اپلیکیشن د لپاره چې کوم زموږ سره بایومیټري استعمالېږي او بایو سټیټسټکس چې کوم نه کنه دا زموږ سره استعمالېږي په میډیکل اپلیکیشن کې مطلب دا چې بایومیټري او بایو سټیټسټکس چې کوم دا زموږ سره کله ناکله جدا استعمالېږي بایومیټري چې کوم نه کنه دا مونږه د اګریکلچر پرپز د اپلیکیشن د لپاره استعمالو او دغه شان چې بایو سټیټسټکس چې کوم نه کنه دا مونږه استعمالو د میډیکل اپلیکیشن د لپاره ملګرو شاګردانو زموږ سره نن د 9 په بایولوژي کې 12 نمبر چې کوم لیکچر وو هغه اختتام ته ورسېدو 12 نمبر لیکچر زموږ سره وو بایوجیوګرافي باندې موږ بحث وکړو بایومیټري باندې یا بایومیتامټکس باندې یا بایوسټیټکس باندې چې کوم نه کنه موږ بحث وکړو دا دوه زموږ سره کوم لینکیج په یو ډیټیل سره بحث وکړو زموږ لیکچر چې کوم نه کنه اختتام ته ورسېدو سبب ان شاء الله چې ورپسې کوم لینکیج دی بایو اکنامیک ان شاء الله په هغه باندې په ډیټیل باندې بحث کوو او دا زموږ سره چې کوم لیکچر هغه اختتام ته ورسېدو موږ تاسو ته بار بار دا خبر در یادو که فرض که تاسو موږ را چینل نه سبسکرایب کړئ تاسو مهرباني وکړئ دا چینل چې کوم لري کنه سبسکرایب کړئ او دا ویډیو که فرض که تاسو خوښ شي تاسو یې پوه شئ نو دا ویډیو سره ضرور شیر کړئ او چینل چې کوم لري کنه ضرور سبسکرایب کړئ سبا پورې موږ اجازه راکړئ تاسو ورور اصغر علي د الله په امان